ګډ کوي راځي بدمشي په زموږ دا و چې کله چې دا پروجیکټ شروع کېدلو په دې کې صرف سیکشن 4 شو او نور هیڅ قانوني تقاضا په دې کې هم نه پوره شوې د فنډ نه علاوه دا مسلې پکې کومې لکه اکوزیشن یا ایوارډ هیڅ شی پکې نه و نو موږ ته په دوو محاذونو باندې دغه هم فنډ راوړلو د سی ایم نه ورانو حالاتو کې ځکه کېرټیکر ګورنمنټ چې څه وو هغو خوړلي په اربونو روپو د هغو کم بجټ چې و هغه پاس کول وکړو د 15 ورځو د تنخوا پیسې د صوبې سر نه وې دیوالیه کېدو والا وه صوبه نو په هغې کې دې له فنډ راوړل چې دی نه هم ډېره لویه خبره وه 90 کروړ په دې کې لینډ کمپنسیشن پاتې د ځمکو خلکو ته په دې کې ډي ډي پایي لکه سنګل پینې ورته نه وه میلاو شوې انتهایي ظلم شوی و موږ ووایو چې ظلم شوی دی ځکه چې د 2022 پریودونو باندې ځمکې واخیستې شي هغو ته هم بیا پیسې نه میلاویږي نو زمونږ ګناه نه و خو لکه د تېر چې کوم په دې حکومت کې خلک پاتې شي د هغو ګناه بلکې زه به دا ووایم چې دا بایپاس د پی ټي آی د ګورنمنټ یو ټوپره د علاقې ته بلکې دا د ټول اپر سوات زما په خیال د بایپاس د کوم افتتاح چې دا د هغه خلکو دپاره یا د هغو افغانانو دپاره قبر دی کوم خلکو چې زموږ خلاف دا په حیثیت په طور یو افواه استعمالوله چې دا نه جوړېږي د دې سکیم لاړ څنګه چې باچا لاله په خپلو خبرو چې حالانکې ګند هغو ځکه چې دا قانوني طور هم مناسب نه وي چې کله تا ایوارډ نه کړی تا پیسې نه ورکړې ته په یو ځای کې کار شروع کړې خو اوس هغه قانوني او هغه سیاسي ټول جنګ چې دی هغه ایم پی اے صاحب وو چې کله ناکله پکې زما ضرورت زه هم راغلی ما هغه ټول جنګ موږ ترسره کړو او نن الحمدلله د هغې افتتاح وشو